بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو، نن 14 فروری او سبا ان شاء الله د الله په فضل سره د چهارشنبه ورځ او 14 فروری ده. په دغه ورځ باندې اکثر کافر او د کافر هم نوا او د هغوی هم پیاله خلق هغوی 14 فروری المانزی او په دې ورځ باندې یو بل ته ګلونه ورکوي. سره ګلاب چې زما ستا سره انتهایی محبت ده، د محبت یو انداز پیش کول دي. آیا دا په اسلام کې شته او که نشته؟ اول د دې پس منظر چې دا چا ایجاد کړی، دا یو عیسائی پادری و په 290 هجری کې عیسوي کې په یو جنۍ باندې په جیل کې عاشق شو. د جیل نوکره وه او په بندي خانه کې هغه هم پاتې کېدله، نو په هغې باندې عاشق شو. یو بل ته به هر کال ګلونه ورکول. په 14 فروری باندې د جیل انتظامیه هغه په دې جرم کې ونیو او په دار باندې وخېژو. 14 فروری و تاریخ. نو د هغه ورځ نه را په دې خوا د هغه پادري ورځ مسلمانان هم لمانځي نه. نبی صلی الله علیه وسلم موږ تاسو د کافرو د روش نه، د هغوی د طریقې نه او دارنګه د هغوی د عاداتو نه منع کړي. زموږ استاد محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من تشبه بقوم فهو منهم. چا چې د کم قوم سره مشابهت وکړو، الله تبارک وتعالی به د هغوی سره راپاسي. د چا چې د چا سره محبتونه وي، نو الله به د هغوی سره د هغوی حشر هم کوي. یو انسان دی د هغه محبت د کنجرو او د اداکارو سره او د فلمونو سره د بدکاریانو سره د هغه محبت دی، نو الله به د هغو خلکو په زمره کې راپاسي د قیامت پر ورځ. یو انسان دی د هغه د صحابو سره، د تابعینو سره، د علما، د قرآن او د سنت سره محبت دی، د قیامت پر ورځ به الله د هغوی سره راپاسي. چونکې پاکستان کې په 1990 یعنی 1990 کال کې دا یو مردارۍ د ملک ته راغی، د یورپ نه، د مغرب نه او د کفارو د ملک نه. دا یو ناسور د ملک ته را دننوتو او اوس په ټول عالم کې، په ټوله دنیا کې دا ناسور خور شوی دی. دې ته 14 فروری ویلنټاین ډے ویلی کېږي. نو دا د بې حیایي ډے ده، یعنی حیا ورکه شي او دارنګه ته زما خور ته او زه ستا خور ته ګلونه ورکو. نو کوم انسان به دا ومني چې زما خور ته دې څوک ګل ورکي او د هغې سره د څوک اظهار د محبت او اظهار د عشق دی وکړي. دې ته په عربي کې یوم العشق ویلی کېږي او یوم العشاق ورته وایي، د عاشقانو ورځ. نو زما عزتمندو مسلمانانو ورونو، الله تبارک وتعالی قرآن کې فرمایي کم کسان، کم انسانان چې په قوم کې مسلمانانو کې بې حیایي خورئ، لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. د هغوی دپاره دنیا او آخرت دواړو کې الله سخت عذاب تیار کړی. هغه انسانان هلاک دي کوم چې په فلمونو کې کارونه کوي، هغه جنوکۍ او هغه ښځې بربادې دي کومې چې په فلمونو کې کارونه کوي او د خلکو هغه شهوات راپاري او انسانان بربادۍ طرف ته راکاږي. داسې خلکو په باره کې الله تبارک وتعالی قرآن کې سوره النور 18 سپاره کې الله فرمایي چې لهم عذاب فی الدنیا والآخره، د دوی دپاره دنیا او آخرت دواړو کې عذاب الله تیار کړی. والله یعلم وانتم لا تعلمون. الله خبر دی، تاسو نه خبر. زما عزتمندو، څومره ښکلی دین زموږ او ستاسو دی. په دې دین کې یوازې یوه زنانه
چې هغه د حج بهترین او مبارک سفر باندې ځي هم شریعت منع کړې ده. سنن ابو داود کې حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښځه دې سفر نه کوي بغیر د محرم نه، اگر چې د حج سفر ولې نه وي، حتی چې د جهاد سفر هم رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دی. د جهاد سفر چې زنانه یوازې بغیر د محرم نه جهاد ته ځي، دین هم الله منع کړی. او زما عزتمند څومره ښکلی شریعت دی چې نکاح، هغه نکاح چې ولی پکې نه وي، د هغې نم لا نکاح الا بولی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی ده چې ولی پکې نه وي هغه نکاح نه کیږي. نو یو انسان هغه د په بازارونو کې ګرځي او دارنګه چې د پردۍ زنانه ته، اجنبۍ ښځې ته هغې ته ګل ورکوي چې زه تا سره محبت کوم، زه په تا مین یم او زما تا سره نن محبت دی. زما عزتمند څومره د بې حیایۍ ورځ او څومره دا یو د افسوس یو مقام دی چې پرون ما اخبار کې کته چې پته نشته څومره ټرکونو باندې د لاهور ښار ته هغه ګلونه ننوتل، او نن په اخبار کې لیکلی شوي وو چې سبا به ډېره په احترام سره د ویلنټاین ډے ورځ لمانځل کیږي. نو عزتمندو آخر کې د یو صحابي حدیث د ابو امام رضی الله تعالی عنہ حدیث دی، مسند احمد کې امام البانی رحمه الله ورته صحیح ویلی، شعیب الارنوط رحمه الله ورته صحیح ویلی. هغوی فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی او هغوی د زنا اجازت وغوښته. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ګناهونه پرېږدم، اسلام مې راوړه، هر ګناه پرېږدم، لیکن زنا نشم پرېښودلی، د زنا عادي و. ځکه د جاهلیت خلق هغوی کې تمیز نه و، نو هغوی به زناګانې کولې، لکه څنګه چې نن سبا په یورپ کې او مغرب کې تهذیب نشته، تمیز پکې نشته، نه خور ګوري، نه مور ګوري، نه ورور ګوري، او اسم نه ګوري، یو په بل باندې د زناورو په شان خیجي او ګناهونه کوي. نو دغه رنګې هغه صحابي ایمان راوړه، ایمان نه بعد یعنی مسلمان شو، اسلام نه بعد نبی صلی الله علیه وسلم نه د زنا په باره کې اجازت وغوښته. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې آیا ته دا خوښې چې ستا د مور سره بل څوک زنا وکړي، بدکاري وکړي؟ هغه وفرمیل چې نه، زه نه خوښوم. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ته چې چا سره زنا کوي هغه به هم د چا مور وي. ته دا خوښې چې ستا خور سره څوک بدکاري وکړي؟ صحابي وفرمیل نه یا رسول الله، زه نه خوښوم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ته چې چا سره بدکاري کوي هغه به هم د چا خور وي. ته دا خوښې چې ستا لور سره څوک بدکاري وکړي؟ نه یا رسول الله، زه دا نه خوښوم چې زما لور سره څوک بدکاري وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ته چا سره زنا کوي هغه به هم د چا لور وي. ته دا خوښې چې ستا د خاله سره بدکاري وشي، څوک یې وکړي؟ نو هغه ورته وفرمیل چې نه یا رسول الله، زه نه خوښوم کله هم چې زما خاله سره. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمیل ته چې چا سره کوي هغه به هم د چا خاله وي. ته دا خوښې چې ستا د عمه سره څوک بدکاري وکړي، پھپھی چې ورته ویلی کېږي په اردو کې، او عمه ورته ویلی کېږي، نو هغه وفرمیل چې نه یا رسول الله، زه نه خوښوم چې زما د عمه سره څوک بدکاري وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ته چې چا سره بدکاري کوي نو هغه به هم د چا عمه وي، ترور به وي. نو عزتمندو څومره جامع حدیث نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل، د هغه په ذهن کې خبره استقرار وکړه، خبره مستقره شوه، خبرې ځای ونیو، بالکل خبره زړه واخیستله. نبی صلی الله علیه وسلم ځان ته رانږدې کړه او دعا یې ورته وکړله، اللهم طهر قلبه، الله دې د زړه پاک کې، واغفر ذنبه، الله ګناهونه ورته معاف کړي کومې چې کړي، وحسن فرجه، الله دې د شرمګاه پاکه کړي. نو صحابي فرمایي چې د دې نه بعد د دې پیغمبر د دې دعا نه بعد چرته زما په زړه کې د زنا او د بدکارۍ خیال هم کله نه راغلی. د پیغمبر د دعا دومره برکت وي. نو زما عزتمندو زه ورته چې نن سبا چاته ګل ورکوو او یا دغه ورځ لمانځو او وایو چې په دې کې څه ګناه ده، نو آیا که دغه کار زما ستا خور لور سره وشي، نو آیا زه ورته به همدا ووایو چې په دې کې څه ګناه ده؟ الله تبارک وتعالی دې ما ته اول او بیا تاسو ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیږي، او الله تبارک وتعالی دې زموږ او ستاسو لورګانو خویندو کې او میندو کې حیا او عزت پیدا کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.